السلام علیکم ګرانو کتونکو. زه نازیه اقبال یم، بلکې نازیه اقبال نه هغه مور یم چې د کومې مور سره زیاتی شوی دی او ظلم شوی دی. زما طبیعت اوس هم ډېر زیات خراب دی، زما بی پي ډاون کېږي. زه بیا په خپل هوش کې نه یم، ما په خپلو سترګو هر څه لیدلي دي، هر څه مې کتلي دي. کتونکو د هغه مور نه تپوس وکئ، ما نه تپوس وکئ چې زما په زړه څه تېرېږي. هره مور د خپل بچي ډېر حفاظت کوي، هره مور دا غواړي چې زما بچی دی دینداره لوی شي او قرآن سبق دی ووایي، 5 وخته مونځ دی وکړي. ټیک ده، زه فنکار یم، زه دا فن کوم، خو زه 5 وخته مونځ الحمدلله په خپله هم کوم، په خپلو بچو هم کوم. په خپلو بچو مې د قرآن پاک ختمونه هم کړي دي، حفظ ته مې هم کښېنولي دي. د مور چې څه حق دی هغه زه ادا کوم، زه به الله له جواب ورکوم. دا تپوس به زما نه الله کوي زما د بچو د تربیت. مینهوالو تاسو ما سره ودرېږئ په دې خبره کې، او دا خبره رښتیا ده. دا څو ورځې زما طبیعت ډېر زیات خراب و، ولې چې ما دا حادثه نه شوه برداشت کولی. زما بچي زما صرف 2 لوڼه دي، او دا زما نه د هر پښتون لوڼه دي، د هر مسلمان لوڼه دي. زه په حیثیت د نازیه اقبال نه، په حیثیت د یوې مور زه تاسو ته دا خبره کوم چې زه خو نه برداشت کوم دا ظلم. زما نوم دې خراب شي، زما شهرت دې ختم شي. زه نه غواړم چې زما د بچو سره دا ظلم وشو. د دې سزا زه غواړم چې دا دې هلک ته میلاو شي. سکه زما رور نه چې زما پلار هم وی، زما زوی هم وی که نه، ما به بغیر سزا نه پرېښودو. زه غواړم چې د حکومت په ذریعه درته سزا میلاو شي. میډیا زه ډېره شکریه ادا کوم، ټول ما ته زما خاوند ته ټلیفونونه کوي، خاص کر سوشل میډیا باندې دا خبر چلیږي، او ټول هم دا خبره کوي چې دا ډېر ظلم شوی دی، ډېر زیاتی شوی دی، دا واجب القتل دی. په کومه ورځ چې ما په خپلو سترګو دا هلک ولیدو، زما سکه د ابۍ بابا راوړی ورور. نو زه هغه خبرې زه تاسو ته ویل نه غواړم، زما په خوله نه راځي چې زه هغه خبرې تاسو ته وکړم چې ما خپل سکه ورور په کم حالات د خپلې وړې 8 کالو لور سره لیدلی دی. سکه ورور زما د ابۍ بابا راوړی ورور. صرف تاسو ته دا وایم چې زما سکه مور، زما ابۍ زما په خوله یقین نه کوي. زه خپلې مور له کور ته لاړم چې امې زه ته په قرآن پاک باندې لاس ږدم. ما په خپلو سترګو دا خپل ورور ولیدو. زما مور اوس هم یقین نه کوي، ما ته وایي چې زما وینه ګندل نشي کېدی، ته دروغ وایې. زما د ماشومانو میډیکل ټیسټونه شوي دي، حکومت چې څه پراسس دی هغوی لګیا دي هغه کوي، هغه پازیټیو راغلی دي زما د 2 ماشومانو. د حکومت چې څه پراسس دی هغه کوي، لګیا دي. او ګرانو کتونکو چې څوک د الله بنده ځان ګڼي، څوک د محمد صلی الله علیه و آله وسلم امت ځان ګڼي، هغوی دې د پاره د الله او د پاره د حق اواز اوچت کړي او ما سره دې ودرېږي. په دې خبره کې زه نه د خپل نوم پروا کوم، نه د شهرت. زه د خپلو وړو لوڼو انصاف غواړم چې زما وړو ماشومانو ته انصاف میلاو شي، چې سبا زما لوڼه غټې شي چې داسې ونه وایي چې مورې تا موږ دپاره د انصاف اواز نه و کړی. داسې مور به تاسو نه یې کتلې چې د یوې لور په قسم په قرآن یقین نه کوي، او د هغه زوی په سر ولاړه ده چې د هغې صرف د 2 پیسو لالچ دپاره چې دا زوی به زما ماله پیسې ګټي. زه اوسه پورې خپلې مور له پیسې هر یو څیز ورکوم، خو زما مور نه مني. په نن سبا وخت کې چې په رور او په پلار باندې اعتبار ونه کړي نو په چا باندې به کوي؟ زه دا وایم چې دا د قیامت نشانیانې دي، قیامت دی دا. زه دا خبره نشم برداشت کولی. تاسو ته زما دا اپیل دی چې ټول ما سره ودرېږئ په دې خبره. او زه صرف دې خبرې ته ایثار یم. زما مور وایي چې DNA ټیسټ، نو زه د خپلې مور دا ارمان هم پوره کوم. د بچپن نه واله اوسه پورې ما د خپل مور او پلار هر خواهش پوره کړی دی، هره سخته هر تکلیف ما تېر کړی دی، خو دا تکلیف زه نشم برداشت کولی او نه یې پټولی شم.
کتونکو صرف دې ټیسټ ته موږ ایثار یو چې دا ټیسټ راشي نو زه به پریس کانفرنس به هم کوم او زه به ستاسو مخامخ راځم بیا به انصاف بر الله کوي او لاندې به تاسو بس نور زه هیڅ نه ویم